الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. محترم حاضرینو، زما خپلوانو، عزیزانو، رشتہ دارو، پدی جماعت کی زمانگا محترم مولانا صاحب دا قرآن کریم درس کو او پاغا درس کی زما رونا، زما ویرونا، زما خپلوان آٹول شریکو دا قانون دے چه خپل خپلوان پخپلا خوشحالائی کی عزیزان راغواړي، خپلوان راغواړي، رشتہ دار راغواړي، تعلق والا راغواړي. زم ستاسو یو ورور یم، یو عزیز یم، یو کشر یم، د چا مشر یم. مالم تاسو دعوت را کړو، زه ستاسو ډیر مشکور یم او ډیره شکریا ادا کوم. دا زما لپاره یو لوی خوش قسمتی ده چنن زه په هغه جماعت کې بیان کوما، اختتام لراغلی ما
چاغي جماعت په ما باندې هم حق شته، داغه د امام هم په ما حق شته، داغه د مقتدیان هم په ما حق دی، او د جماعت هم په ما باندې حق شته. زما والد صاحب دی الله وبخي، کلام چې هغه په درس کې د دې جماعت خبره کوله، د دې امیر یا د دې طلباو له आवाज ورکو، نو هغه چاره هم دا نه ویلي چې د غالي خیلو جماعت والا یا د خضر خیلو جماعت والا، اگر چې مور غالي خیلو پلار خضر خیلو، نو په دواړو طرفونو باندې نسبو، ځکه نسب څنګه چې د پلار نه وي نو داسې د مور نه ومي. قرآن کې الله د انبیاء علیهم السلام ذکر کوي. یو ځل د امام جعفر نه تپوس شوی، ورته وی د نبی علیہ السلام کو زامن نه و، نو تاسو وایي چې موږ آل رسول یو، د رسول د خاندان یو، نو خاندان خو پلار پسې ځي، نو تاسو خو د نبی علیہ السلام زیونه، نو څنګه ځان نبی علیہ السلام ته منسوب کوي؟ نو هغه ورته عجیبه جواب ورکړ، وی قرآن کریم کې الله د انبیاء علیهم السلام تذکرہ کوي، یو نبی ذکر وکي، پای کې د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام هم ذکر وکي، نو بیا وی من ذریت آدم. د عیسی علیہ السلام خو پلار نو، داغه خو مور وا، او الله به پلار پیدا کړو، نو څنګه وی من ذریت آدم هغه ته منسوب کوي؟ او بیا هغه جواب نه ورکړي. نو زمونږ دا جماعت دا محله که زه ځان ته غالي خیل وان نوم ویلی شم، او که خضر خیل وان نوم ویلی شم، خو زما پلار چارې هم دا نه ویلي چې د غالي خیلو جومات یا د خضر خیلو جومات، بلکې هغه به وي د ډبي جومات طالبان پاسئ، د ډبي جومات امیر کم یو دی، هغه به ډبي جومات وي، موږ هغه وخت نه پوهېدو. دا به دې دپاره وي چې هسې نه زما خپلوان، زما عزیزان، زما کلیوالا هغه په دې باندې خفه شي چې زه یو نوم والم، دومره لحاظ به هغه کو. او ما ته یاد دي یو ځل دلته په کلي کې یو مشاعره شوې وه، او د هغه وخت و چې د روس انقلاب و، نو ما جلسه جوړه کړه، او ما په برلوري کې هغه جلسه کېښوده، هغې له ما غلام حبیب مولوي صاحب راوغوښته، پلار می بیمار و، هغه په اسلام آباد کې و. زما پلار چې خبر شو، نو هغه ساعت ډریور ته وی ما کلي ته بوځه، راغی هغه کلي ته، زما سوتن چې رالمه، نو ما په خوشحاله هغه ته وی چې ما جلسه ایښې ده، او ستا شاګرد مې راغوښتی دی، چې ما څنګه دا وی هغه بوټ ته لاس کو چې څه په خولې راتله، هغې راته ووی. زه غلی غوندې مدرسې ته راوتښتېدم، واده مې کړی و، غم شه را سره چې دی خو په خپل شاګرد غوسه شه. هغه ساعت خو مخې له ورنلم، جلسه منګه وکړه، ما یو نظم جوړ کړی و، د خانانو حقیر استاذ ته مې ته به دا نظم وایې چې ډېر انقلابونه په دنیا کې ما لیدلي دي، او ځکه چېرته نه ومه تاریخ راته ښودلي دي، ځکه انقلاب خبرې به وي چې سهار شه زه د پلار خپو ته کېناستم، چاپي مې شروع کړه، یو ساعت بعد ما ورته وي جي ته بېګا ډېر غوسه وي، خو زه پوه نه شوم چې ولې. ما داسې ډډې وواله، او ما ته وي د پنځپیر کې زما خلاف شته؟ ما ورته وی او هغه وخت کې یو څو کسه زما پلار سره نه لګېده،
ما وی فلانې دی نو ما ته وی هغه چرته زما خلاف مولا راوسته دی ما نه وی دا ولي زه غلی شوم وی ما دی ځان ته ودرولی نه دي دا زما خپلوان دي که دی نه دي دی بچي به زما ملګري ما بس زه پوه شوم او د هغې نه بعد زما سترګې وغوړېدې او ما په کلي کې داسې یو حرکت نه کړی چې په هغې په کلي کې اختلاف پیدا شي او اوس هم الحمدلله ثم الحمدلله زما نه داسې یو کار نی شوی چې زه هم په دې کلي کې یو خبره داسې راشي چې اختلاف زه خو به اتفاق راولم زه به مینه راولم زه به محبت راولم نو سره د دې نه چې زه د دې کلي یم ستاسو عزیز یم ستاسو خپل یم او تاسو ماله د میلمه عزت راکوئ نو دا ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی الله دې تاسو له ډېر اجر درکړي دا جومات الله باد کړی په دې کې د قرآن درس دی په دې کې ملګري د قرآن کریم درس کوي نو چې کله ما ته حسن استاد او دی وي نو زه ډېر په زړه کې خوشحاله شوم او ما ته ځان ملامت ښکاره شه چې ګوره دی ماله دعوت راکوي په کار دا دی چې زه خپله تللی زه خپله تللی دې جومات کې کله کله مې لمونځ دی سره کولی درس کې شریکېدی ناست وی ورسره خو زما منډي زه هم سهار وتی وم اوس دا دی بهر د بهر رالم لمونځ مې لاره کې وکړ نو زما هم دغسې منډې دي ماسخوتن بیا بیان دی سبا بیا روان یم د یو بل ملک ته د هغه ځای ملک دعوت راکړی حکومت نو هلته روان یم نو زما منډي ورنه زما زړه غواړي چې زه تاسو سره شریک یم د خدای کتاب دی او د الله د کتاب خدمت دی دا په موږ او تاسو د الله پیرزونه ده د الله احسان دی او د الله کرم دی او دا چې د الله څوک خوښي نو د هغه نه د خپل کتاب خدمت علی یو روایت کې راځي کن عالما او متعلما او خادما ولا تغر بان فتهلك شالم د قرآن او متعلما یازده کوونکی د قرآن او خادما یا خدمتگار د قرآن والو ولا تغر بان فتهلك سلورم قسم میں جوڑی گئی گینی ہلاک بشی چنو دا قرآن عالمی نہ دا قرآن طالبی نہ دا قرآن والو خدمت کے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہلاک بشی دین ادا معلومی گی چکم سڑے دا قرآن سر تعلق نہ ساتھی قرآن خیم نا ازدہ کیم نا او دا قرآن والاو سر مینا ام نکی نو اگا حلاکی گی آپ ازان نپوئی گی اگا حلاکت تروانی او تاسو گو رئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغت تاریخ چکلاو گو رئی غریبانان خلقو عجزان خلقو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري شو هغه الله عزت من کړ او حدیث کې راځي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين په دې کتاب باندې الله ډېر قومونه اوچتای ډېر له عزت ورکړي ويذو به اخرين غرزائی پا دی باندی ڈیرو لارا غرزائی ایسنگا چگئی نافرمانیو کی دی کتاب تا شاہ کی دا کتاب شاہ تا غرزائی دنیام زلیل شی آخرم زلیل شی او دیو جی قرآن کی اللہ دی ذکر کئی وقال الرسول یا ربی
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر بوئی وازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، زما قوم دا قرآن شاعت غرزولے ہو، دائی پر خودے ہو دیلے وخنو ورگڑے دیتا ازگار نو. زمان بات قسمتی دار آگلے دا وقتی ما ٹوپائی کے بیان کی وی ما دے انسان دو اہم ضرورتو لدی آگے تاری او انسان محتاج دے، یو دنیاوی علم او دویم دینی علم. دنیاوی علم تاوم انسان محتاج دے، کاغا نہیں نو دے با رزق سنگا گٹی، دا خود دار الاسباب دے. رزق اللہ ورکی خو سبب بتے استعمالے منڈا بوے نو چی دنیاوی علم نہیں ہو نو اگر تجارت نشی کولے، کاروبار نشی کولے، اگر یو ضروری کارو نہیں اگر نشی کولے نو بس صرف کور ناستی ہے ببل بوجی نو. او چی دینی علم نہیں ہو نو اگر دا اس نبیانی خبر دا ملک وزیر آلائی او دا ملک وزیر آزمی او دا قرآنی وڑو کے ہوندی صورتوں بیانی شوئے لغم گڑ وڑوئی. نئی دنیاوی علمی یا نہ دینی علمی نو دنیا تباہی یا آخر تباہی او کلچ را دوارا یا غائشی. نو دنیا علم عمومی دا آخر علم عمومی نو دا آخر دنیا ہم خیستا شی او دا آخر آخرت ہم خیستا شی. دنیاوی علوم لکھ اسکول لے، کالج دے، یونیورسٹی دا، نو دی دینی علوم لهم یو ځای پکاري هغې ته وایي مدرسه او جومات. خلک یو مدرسه جوړوي او پنځپیر الحمدلله هر کور مدرسه ده، په هر کور کې مدرسه ده، هر کور کې درس دی، زنانه درس کوي، نارینه درس کوي. دا د الله یو لوی کرم او لوی احسان دی په منګه، او دا اللہ یو لوی مہربانی دا پا منگا کہ مکہ عزت مندہ شوی دا نو آئی کہ اللہ خانہ کعبہ پیدا کرے ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کی پیدا کرے ہو، کہ مدینہ عزت مندہ شوی دا نو ذکر دا مدینہ خلق دا نبی علیہ السلام مرستا و مرگرتیائی کرے ہوا، نو ان کا پنجبیر عزت مند دے. نو اللہ پا دی کے دو خصوصیتونا پیدا کریو. یو دا چنن تقریباً 300 کال مخ کے یو تاریخ چلے دلو دا سکانو خلاف او دا آگی مشر شاہ اسماعیل و سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آگئی جہاد کرو. آگئی چکل جہاد کو نو آگئی لار پا دی پنجپیر واندے واو پا دی باندے تلی اور آگلی ہو او دی پنجپیر تا آگئی یو خط را لے گلو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آن خط ما سخوزم شلے بنام آلیان پنجپیرو کڑا کڑی تا کڑا لکی زکر آکت ازائیو نو کڑا بے وطوید آگی نا کڑیش او دویم دا چدری 100 کال بعد پدی کلی او پدی محلہ کی اللہ یو تن پیدا کر آگا خدای کتاب راو آگستا او یو انخلاب راوس پا دنیا کی. نن چیزا کمل تلار شما چین تلارما نپائی کے شاگردانو، ملیشیا تلارم پائی کے شاگردانو، سنگاپور او تائیلینڈ تلارم آئی کے شاگردانو، ہمارا تلار شمائی کے شاگردان دی. او د دې ټولو هغه علم کې د دې پنجپیر حصه وه، د پنجپیر رزق هغه خوړلی، د پنجپیر اوبه یې څښلي، د دې نه لوی کرم او لویه مهرباني به نور رسوي. دا د الله یو لویه مهرباني ده په موږ او تاسو چې موږ یې د قرآن خادمانو ګرځولو، موږ یې قرآن ته کینولو، موږ یې د قرآن والو خدمتګارو ګرځولو. نو دا یو لوی کرم او یو لوی مهربانی ده. ما ته مرګري کله کله وایي
جی دا اجتماع میرے ته وړل غواړي او هغه ټاونشپ ته وړل غواړي زه ورته ښه وکړم خو په زړه کې وایم د پنجپیر نه زه اجتماع وباسم پنجپیر په ځمکه خلک وګرځي پنجپیر ته خلک راشي د پنجپیر خلک بهر صفتونه کوي په پنجپیر په ځمکه او په خاوره باندې خلک شپې تېرې کړي دعاګانې او نوافل وکړي دا یو لوی احسان دی په موږ او تاسو چې موږ خدای د قرآن خادمان ګرځولي یو په قیامت کې چې پنجپیر سړی پاسي نو که هېڅ هم نه نو په خادمانو کې خدای کنه خدمت یې کړی دی نه لوی د پنجپیر زنانه پاسي نو که هېڅ هم نه نو د قرآن خدمت یې کړی دا لږه ده او چې بیا د قرآن درسونه مولوي صاحب اړمي د قرآن درس کوي او په دې کې دا ملګري ناست دي او شریکي موږ الله جوړې پیدا کړي یو او الله په نعمتونو کې دا ذکر کوي ما چې کوم آیاتونه لوستي هغې کې هم الله د دې ذکر کوي چې نعمتونه ښیي نو الله وایي والذي خلق الازواج كلها الله هغه ذات دی چې ټولې جوړې پیدا کړي دي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون تاسو له پیدا کړی د کشتونه او د څاروونه هغه چې تاسو په سورېږئ کله چې نعمتونه ذکر کی نو الله ویلي تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمت ربكم دې لپاره چې په دې کشتو سواره شئ په دې څارو سواره شئ نو بیا الله ثم تذكروا نعمت ربكم داسې نه ګورئ چې بس د هغې نه مزه لئ او خدای میر دی نه د الله نعمت یاد کوئ چې په تاسو یې نعمت کړی چې کله په هغې سواره شئ د الله نعمت یاد کوئ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا او بیا دا وایي چې پاک دی هغه ذات چې موږ له دا تابع کړي وما كنا له مقرنين موږ د دې توان او طاقت نه لرو نو کله چې الله نعمت وکړي او ته د الله د نعمت شکریا ادا کې الله نعمت نور زیاتوي دا د خدای نعمت دی چې په دې جمعات کې د قرآن خدمت شروع دی د الفاظو خدمت شروع دی د معنیو خدمت شروع دی درس دی زه کله کله د حسن یدی نه تاسو کومه نو زه خوشحاله شم زما شکر دی زمونږ دا جمعات زمونږ دا کلی په قرآن او سنت باندې آباد دی او الله دې دقسې آباد لري الله دې دې کلی نه دا نعمتونه نه اوچتوي الله دا کلی د قرآن د دې خدمت نه خالی کوي او الله دا کلی همیشه په قرآن او سنت باندې آباد لري ستاسو ډیر مشکور یم مازدیګر ټیم دی ستاسو زیات وخت نه لمه په دې لږو خبرو باندې اکتفا کوم خو زه ستاسو ورور یم ستاسو کشر یم د چا به مشر یم ستاسو عزیز یم چې زما د کولو صحیح نو ما ته وایي زه به حاضر یم صرف دکه مجبوري کله کله زه کلي کې نه یم غم خادي راشي هغه زما نه په مجبورۍ پاتې کېږي په دې نه چې ګینې زه دا نه غواړم چې زه تاسو سره شریک شم خو د مجبورۍ نه پاتې شي ځکه منډې تړې ډېرې دي ذمه دارۍ ډېرې دي دې لږ وخت لرالمه دا لږ وخت په ډېر باندې قبول کوي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دعا وکړئ سوره مشران کشران نارینا زنانا چې هغه وفات شوي دي
الله دې ټولو مغفرت نصیب کی. اوس دې نږدې ورځو کې زمونږه د امین رور اهلیه چې زما د ماما لور وه د بارم خان لالا دی خور او نور چې څومره مسلمانان رونه خویندې وفات شوي دي دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کی. بیمارانو له الله شفای کامله ورکی. کم کسان چې د هغوی څه ضرورتونه او حاجتونه یې الله تا ته معلوم دي د هغوی حاجتونه او ضرورتونه الله پوره کړي. الله دې زمونږ په زړونو کې مینې او محبتونه زیات کړي. الله دې موږ د بغضونو او د حسدونو نه وساتي. الله زمونږ د کلي کې اتفاق او اتحاد همیشه دپاره وساتي. الله دا کلی همیشه په قرآن او سنت باندې آباد لري. مسلمانانو ملکونو کې الله امن او خوشحالۍ راولي. خصوصا زمونږ دا ملک پاکستان الله دې د امن سره مخامخ کی او الله دې په دې کې فسادات ختم کی. سوره مسلمانان چې هغه په مسافرای کې دي الله دې د هغوی حفاظت وکړي او الله دې روغ رمټ خپلو کورونو ته په ډکو جوړو باندې راولي. الله زمونږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب یې زمونږ نه رضا شي. الله زمونږ دا جماعتونه په قرآن او په سنت باندې زمونږ دا کورونه په قرآن او سنت باندې آباد لري او الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زمونږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب یې زمونږ نه رضا شي او موږ قیامت کې شرمنده نه یو. الله دې موږ نه هغه اعمال نه څرګندوي چې قیامت کې به موږ سرکوز یو شرمنده یو. الله دې زمونږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې هغه زمونږ دپاره د فخر د سرلوړۍ او د عزت سبب وګرځي. کوم مرګرو چې دا انتظام کړی دی دا پروګرام یې کړی دی الله دې دوی کورونه د خیرونو د برکتونو ډک کړي. چا چې قرآن کریم ختم کړی دی چا ورته ښودلی دی الله د هغوی ټولو ګناهونه معاف کړي او الله دې د خپل کتاب سره همیشه تړلي وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.